بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ د اودس باس چې دا شروع کړو د اودس فرایض وي او بیا د اودس د صحیح کېدو لپاره شرایط، اودس ته واجب کېدو لپاره شرایط او د اودس سنتونه وي. نن سبق کې د اودس آداب، د اودس مستحبات وي. وس دا لاندې کارونه چې کم دي د دې کول دا انسان د ثواب مستحق دی. مطلب دا چې د دې کارونو په کولو کې ثواب دی، خو کچا دا لاندې کارونه ونه کړل نو ګناه پکې نشته دی. کای ونه کړل نو ګناه پکې، لکه مونږ فرض دی ونه کړل نو سره دی هغه عمل لګيږي، سنت دی ونه کو نو په ثواب کې کمی راځي. دا شان دي مستحبات دي، آداب دي، که مستحب دی ونه کړل نو ثواب کې کمی، ثواب دی په خپل ځای باندې دی. او که ودی کړل جو ثواب دی زیات شي، ثواب دی څه شي زیات شي. نه آداب الوضوء دا اودس آداب، آداب مستحبات فضائل دا ټول یو شان دي الفاظ دي، یعنی ټول مترادف الفاظ دي. او هغه کار دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله کله جنین دا کړی او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دای باندې ثواب ملويږي، انسان ته پای باندې ثواب ملويږي. خالي او پر خودو باندې عذاب نه یاو لکه ما ته اوسه ویډیو کنه فرض ته واجب څه ته سنت یو په مستحب ناصر ورم نمبر مصاب ده. نه تستحب الامور الاتيه في الوضوء، په اودس کې د راتلونکو کارونه مستحب کړی شوی دي. په اودس کې د راتلونکو کارونه مستحب کړی شوی دي. نمبر 1 او یجلس للوضوء، کې ناستل د اودس لپاره فی مکان مرتفع په اوچت ځای کې، فی مکان مرتفع په اوچت ځای کې، لالا یصيبه رشاش الماء المستعمل. ها لالا یصيبه رشاش الماء المستعمل، د پاره لري چې ونه رسیږي دتا دارې د اوبو مستعملو. وې دا اودس چې دی دا په اوچت ځای کې ناستل او اودس کول مستحب دي. په اوچت ځای کې ځکه چې دوس په لاندې ځای کې راشي، مطلب تلاندې راشي او بل باندې لپاسې دي نو هغه کمی اوبه چې ته استعمالي به واپس تا د هغې غدارې به تا ته راځي، نو هغه دار نه بچ کېدو لپاره دا په اوچت ځای باندې بناسي، په کټکي باندې بناسي یا په بل څه باندې بناسي چې دا اوبه کمی ته استعمالي چې دا لاندې شي واپس تا ته نه راځي. واو شوي. نو نمبر 1 ادب سره ايجلس للوضوء في مكان مرتفع، دا اودس لپاره په اوچت ځای باندې کېناستل، دا اودس لپاره په کم ځای باندې کېناستل ولې لالا يصيبه د پاره د دې چې ونه رسیږي دته رشاش الماء المستعمل، د مستعمل اوبو هغه قطرې دارې چې دارې د ونه رسیده اوبو د مستعمل اوبو لکه پوه شو به باندې. ویم نمبر اي يجلس مستقبلا نحو القبلة، قبله طرف ته مخ کول او د سکول مستحب دي، قبله طرف ته مخ کول. او کوس قبله ته زینو نو بیا بلګه ته دانه چې اوس الګستانه مونږ کې تکبیر اوله ده نشي او دل لګی ته چې نه دا وې چې ورګه دی قبله طرف ته دا کټکی وسګار نه دی قبله طرف ته شنو بیا وځه نو نه بل طرف ته کوه کیږي او دستي کیږي واښوي. نو قبله طرف ته مخ کول او دس کول دا مستحب دي. مطلب کا قبله طرف ته مخ کول د سوق ثواب کې به زیاتواله راشي کنه هغه ثواب خو په خپل ځای دی واښو به باندې. نو دویم نمبر سری اي يجلس مستقبلا نحو القبلة، چې کې ناستل قبله طرف ته مخ کول واښوي چې قبله طرف ته مخ کول او کې ناستل. نمبر 3 الله يستعين بغيره، دبل چانه مدد نه اغستل، دبل چانه مدد نه اغستل. مطلب دا کنه چې اودس په خپل باندې کول دا چې لکه تاسو عذر نه دبل چانه به مدد بناخله. خو چې تاسو چاته چاله راشه یو کس چې تر ته وبره چوا او بل کس چې ته مګه دا اوزه ورته نه سم دا به څنګه ودی وای یار ته چاته چې لکه مال وبره او ما ته وبا چوا نو کو وزري چاته مطلب انسان یې لاسونه کار نه کوي او تعالی سو کو دست لکې نه یو توبه چې بل ولا مخینجی او بل لاسونه باندې کړه کوي ول لاسونه دا صحیح ده. خو چې وزر نه نو بل چانه مدد نه اغستل دا سره مستحب دي. الله یسا څنګه او داس کیږي ګناه به کوم نشته
وجواد نه وسو ثواب ده پکې خپل دا وکړه الله استعين بدا ټول کارونه چې څومره هم دي کنه نو کداري وکړه او د ستکیږي لکه د نه چاو د ستنیږي ثواب دې دیم کمه نه راځي او کدا دې ونه کړلو او کم چې پکې د کولو کارونه یاد وکړل نو په ثواب کې به زیاتواله راشي نو الله استعين بغيره د بل چا نه مدد نه اغستل دا مستحب دي نمبر 4 الله يتكلم بكلام الناس د خلکو د خبرو بشان خبرې نه کول مطلب دا کوي چې خلک خبرې کوي نو کلام الناس خبر نه کول ها ته په کې قرآن مجید آیتونه وې الله او یا ځان له دعاګانې وې جو هغه صحیح ده او الله يتكلم بكلام الناس د خلکو د خبرو بشان خبرې به نه کوي لکه پوه شو به باندې ځکه خبرو کول سره بیا دا توجه دلته دغه اوړي بل أن يقرأ الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الوجود دا او داس په وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دعاګانې نقل کړې شوې ناغه ویل یو غلا دعا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وحده لا شريك او نور د هر اندام د بار دعا ده لکه تا او د شروع کې نو بسم الله الاسلام والحمد لله بسم الله والله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا ولا کی دعا بیا تخلیت او باچه نخلیت دا ابو اچول دعا ده اللهم اعني على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك بوزي توباته نبوزي ابو اچول دعا ده اللهم ارحني رائحه الجنه ولا ترحني رائحه النار مخنزي دا دعا ده اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه خير لاس انذي نبيا بلا دعاء اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا غس لاس انذي هذا اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري لو شادي سر مسكه نلا دعاء اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك او وغنا انذي نغوغونو مسکولوږي اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه او د سټ مسکه اللهم اعتق رقبتي من النار او خيخ په انزي نو بیا بلا دعا وي اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام او غسق په انزي نو بیا بلا دعا وي اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور دا هر اندام لپاره دعا ده کدا نشوي له دل نرسي نو بس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده دعوه فان يقرا الدعوات الماثوره لوستل دعاګانو کم چې نقل کړي شوی دي ماثوره معنی نه نقل کړي شوی عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء اذا اودس په وخت نمبر 5 ان يجمع بين نيه القلب والتلفظ باللسان چې دا نیت منګه کو کنه په لاوله کې نو په اوله کې دا نیت د جبه د تلفظ او د ځلا جمعول راوستل مطلب دا کنه چې لکه تاسو د بوسو کاله سکه نو تور دا او داس کوم نو پس لکه دې دا خبره راځو دسته او په وینا دې ماته وچ دا او داس کوم او کته واستاته چې لکه سکه نو پس لکه دا خبره 14 کوم ته چې لام بما نو دا څنګه روانه دي او دست کیږي او ګناه به کوم نشته له ولکه کده د دې دیو 14 کوم نو ثواب دې سی واشي هغه په هغه په معنی نو اي يجمع جمعوال راوستل بين نيه القلب د نیت د زړه او تلفظ بالانسان او تلفظ په جبه سره شپږم بل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند غسل كل عظم د هر اندام په انزل په وخت بسم الله الرحمن الرحيم ویل د هر اندام په انزل په وخت سویلو بسم الله بل أن يدخل خنصره المبلولة في الصماخ عند مسح الأذنين خنصره دي قلت دويه دا کچا قوتا نه دي دا خنصره وي نو دا کچا قوتا لمدا دا دا غوګونو په دې شروع کې نه باسل کله چې موږ غوګونه انزو نه دا غوګونو مسکاو نو دا غوګونو د مسکاولو په وخت کې دا کچا قوتا چې لمدوي نه دا غوګونو په دې شروع کې نه باسل داخلول دا سړي مستحب دي ايو داخل اول خنصره المبلوله خپل کچا غوتا لمدا مبلوله معنی څه ته وای لمدا او خنصره کچا غوتا فسخ ماخه د غوګونو بسوري کې سماخ څه ته وای د غوګونو د سوري نه لري دا عند مسح الاذنين دا غوګونو د مسح کول په وخت
لکه پوه شوئ وایي د غوږونو مسه کولو په وخت کې لمده کچه ګوته لمده دا د غوږونو په شروع کې وال څه دي مستحب دي بل ان يحرك خاتمه الواسع ها بس ده ولې دا خلق شو وړاندې زي وای پاس وړو